ویلي توجه نه بیا دا اجتماع ولې جوړه کړه دا کانفرنس یې ولې جوړ کړ د دې جواب چا کړی توجه دا ولې جوړ شو دا دې دپاره دا درې صورتونه یې پرېښودل څنګه چې اوس د مازدیګر مونځ به مونږ ادا کوو د مازدیګر مونځ کې رکعتونه څو دي ووایه څو دي آسماني کتابونه مقرب فرشتې د پیغمبر یاران سمتونه موسمونه مذهبونه لږ ساعت دپاره پنجابیان شو اسې مرورو پښتنو باجو ته لاس اچولی دي پښتنو د باجو کورسونو ته لاس واچو یو وی باجه به ورته زه ښیم ما ته خو نن پته ور چې ته د باجو پروفیسر یې زه د مستقبل دپاره زه د انجینیرینګ کورس منم د کیمسټري بیالوجي کورس منم ساینس او ټیکنالوجي کورس منم فهم قرآن فهم حدیث کورس منم د ختم نبوت کورس منم خو پوښتنه واوره د باجو کورسونه زما د مدرسې او د سکول ماشومان چې باجې زده کړي دې ته تیار یې منی یې د لاس په اشاره ووایې منی یې کوریج والا د دې کوریجو کې د لاس په اشاره منی یې نن به پښتون باجې زده کوي موږ باجو خو چې نوې شی روزي په پښتون تجربه کېږي آیس په پښتنو تجربه کېږي زما د توبې باجې په پښتنو تجربه کېږي چېرته انډیا ته یو ځل توجه دې وجه نه محترمو اولاد اور بچی تربیت حوالے سره دا درې صورتونه ولې پرېښودل دا آخر کې به دا ختم ولې کېږي توجه دا ځکه کېږي د مازدیګر مونځ څو رکعته دی آسماني کتابونه لږ ساعت دپاره به اردو وایو حق یار 4 حق یار گنبد کے حروف 4 حجرہ کے حروف 4 اوپر کے حروف 4 نیچے کے حروف 4 یہاں وہاں کے حروف 4 موسم بھی 4 موسم کے حروف بھی 4 حق یار آسمانی کتابونه سلور دی مقرب فرشتي سلور دی د پیغمبر یاران سلور دی مازدیګر رکعتونه سلور دی پهله فرصت کې تبلیغ کې څو میاشتې دي د پیغمبر یاران ما په تخبه کې بیان کو د دارالعلوم شیرګل محتمم شیخ قاسم صاحب تشریف فرماو ما چې دا 4 شروع کړ یو کاکا پکې پاسید ما ته مفتی صاحب دام پکې وای چې ودونم سلور ما چلو مسنا ثلاث و رباع ودونم سلور ټول وای ودونا دومره کور يرولې چې اوس چام आवाज رانک او دا چا چې आवाज راکړي لا یو وادم نه دی لیدل ماشاءالله زبیا به کور ګورو جواب راکې ودونه حضور وای ودونه اوس خو مې دل ان شاء الله کار وکړه کور ته به ورځې وکنه ودونه زنانو دومره پیجړې کړي په تاسو کې د خپل کس आवाज پیژني تا ته به چې مفتی سردار خو اسم چلو میلمو تا څنګه وي چې سلور د مازدیګر رکعتونه سلور دي یو سړی مسجد ته راغی امام صاحب پهل رکعتم وکړ دویم رکعتم وشو دریم رکعتم وشو څلورم رکعتم وشو یو مقتدی پهل رکعت کې شریک نو دویم رکعت کې شریک نو دریم رکعت کې شریک نو څلورم رکعت کې شریک نو زر اغلته وضو وکړ رکعتونه کې امام سره قاعده اخیره کې امام سره التحیات کې شریک شو رکعتونه کې نو سلور واړه رکعتونه کې نو چې امام سره قاعده کې شریک شو د جمع ثواب ورته ملو شو دې ماشومانو چې قرآن شروع کو دوی چې سورت بقره ختمه کړه تاسو کې یو کس نه وی راغلی سورت آل عمران ختم کړ بیا هم تاسو موجود نه وی سورت النساء ختمه کړه بیا هم تاسو موجود نه وی 15 سپاره ختمه کړه بیا هم تاسو موجود نه وی 16 سپاره ختمه کړه بیا هم تاسو موجود نه وی یو کم 13 سپاره ختمه کړه بیا هم تاسو موجود نه وی شاسه پروګرام جوړ کړ درې سورتونه مؤخر کړ د دې لپاره چې تاسو ټول دلته تشریف راوړئ او د دریو سورتونو په دغه ختم کې شرکت وکړه چا چې شرکت وکړ ټولو ته الله پورا د قرآن د ختم اجر او ثواب نصیب کړي خوله چې پاکه په مولا پاکه خبرې چې کې په مولا پس خبرې کې توجه او دې مولا سره زما استاد اجر غم دی دې مولیانو سره زما استاد ثواب غم دی دا درې سورتونه مې د جمعات په ګوټ کې د مدرسه کې یو کونه کې د ماشومانو ته ختم کړیو د علماو سره زمونږ ثواب غم دی خبرې چې کې مولا پسې خبرې کې خوله چې پاکې په مولا یې پاکې دا درې سورتونه زما ستا اجر او ثواب دپاره هغه ورځ ماته یاد ده دارالعلوم حقانیه دیوبند پاکستان بنیاد کې ښودلی شه افغانستان یو طالب ولاړ دی د چاندې کټ ته ولاړ دی خلک مدرسې له چانده راوړي مدرسې په خیرات
चलेगी, په چاندو چلیږي. توجه ستا په هر کال کې په جون کې بجټ کیږي، په جون کې په بجټ کې د ایجوکیټډ برخه شته، د هیلث برخه شته، ایګریکلچر ترقیات بهبود آبادی لپاره، روډونو سړکونو لپاره په بجټ کې برخه شته. وایا د پاکستان په بجټ کې د مدرسو برخه شته؟ وایا کنه شته؟ شته. زما مدرسې په خیرات چلیږي، زما مدرسې په وظیفو چلیږي، زما مدرسې په چاندو چلیږي. او زه فخر سره وایم زه خیرات خور مولا یم، زه فخر سره وایم زه چاندو والا مولا یم. زما پاکستان ټولې مدرسې په چاندو چلیږي. مونږ خیرات خواره یو، بې شک لا شک لا ریب مونږ خیرات خواره یو. زما ټولې مدرسې په خیرات چلیږي. لیکن آغا د خیرات مدرسو ملا عمر پیدا که امریکې په لړزان کړه. نن چې کفر یریږي د خیرات خورونه یریږي. ها نن دله هغه د مدرسو طالبانو د ملا عمر مریدانو د سپر پاور نه سپر پاور جوړ کړ. امریکا دم دبا کې په تیښته باندې 42 ملکونه مجبور شو. دا زور د وظیفو واره دی. ما سار ناشته کې انډا اور پراټا نه ده خوړلې. زه وظیفه خور یم، ما وظیفه خوړلې. فخر سره وایم زه په وظیفو مولا شویم، زه په چاندو مولا شویم. زما مدرسې چلیږي. تا ماله پیغور راکړ وظیفو والی. بېشک ما جامع محمدیه کې ما وظیفه راغونډه کړې، ما د پښتون نه د مسلمان نه مطالبه کړې. اور ما هغه وخت هم چاته خیري نه وي کړې، ما هغه وخت هم دعا کړې وه. ما تاسو خدای وبخه وظیفه راوړې، تاسو خدای وبخه. زه قرآن زده کوم ماله وظیفه راکې، زه حدیث زده کوم ماله وظیفه راکې، زه شریعت زده کوم ماله وظیفه راکې، زه طریقت زده کوم ماله وظیفه راکې، زه قرآن زده کوم ماله وظیفه راکې. چا د خپلې دروازې مخې ته ټوکړه راکړه، چا سړه راکړه، چا د دروازې مخې ته دیکه راکړه. مدرسې په خیرات چلیږي، دا ټولې مدرسې په خیرات چلیږي. توجه حقانی مسجد مدرسه جوړیږي. طالب ولاړ دی د چاندې کټ ته، د اکوړ یو خان راغی مدرسې ته سپک وکته، طالب ته سپک وکته، ګیري ته سپک وکته، پټکی ته سپک وکته. خپل سپلې، خپل چپل، خپل جوتای، خپل پیزار د چاندې کټ ته راوغورځو. طالب راغی مولانا عبدالحق رحمت الله علیه پسې په جړا کې راغی. شیخ صاحب، شیخ القرآن صاحب، مولانا صاحب ستا د کلي خان زما مدرسې ته سپک وکته، دې نواب مدرسې ته سپک وکته، دې ملک دې خان سپک وکته. ته وګوره د چاندې په ځای مال سپلې کټ ته راوغورځوله. مولانا عبدالحق رحمت الله طالب ته وایي طالبه خپکیږه ما الله تعالی علماء دیوبند ته غټ زړه ورکړي. خلک به هر څه وایي، څوک به خپه څوک به رضایي، موږ به خپل رب مدینې ته بیایي. ورشه طالب دا کوړي په بازار کې ماجر بازار دی، هلته موچي چمیار دی، دا سپلې ورکا ورته وایي د دې جدا جدا پرزې کا، چڼیاو جدا کا، لاندې پټې جدا کا، دا تلې جدا کا، پټې جدا کا. ورته وایه موچي ته وایه، چمیار ته وایه د دې قیمت ولګو. کله چې قیمت ولګوي بیا هغه موچي چمیار ته وایه دا زه په تا خرڅوم، دا مانه واخله. هغه به قیمت درکړي. کله چې قیمت درکړي په هغه د سپلې په قیمت به په بازار کې ګیلاس واخلي، ګیلاس پلاستیک ګیلاس به واخلي. هغه ګیلاس به راوړي د چاندې کټ سره چې کوم منګې پروت دی، کومه مټکه پرته ده، دا ګیلاس به دې مټکې سره کېدی چې مسافر په لار تېرېږي را تېرېږي او په دې ګیلاس کې اوبه څښي، په دې ګیلاس کې اوبه څښي. خان ته به اجر او ثواب رسي، خان ته به اجر او ثواب رسي. ته مولا ته سپک ګورې، ته مولا پورې خان دی. دې مولا سره زما او ستا د اجر او ثواب غم دی. دا 3 سورتونه زما ستا ثواب دپاره پرېښي. دا چې اوس ختم القرآن کېږي دا 3 سورتونه زموږ ثواب دپاره. قاري صاحب له دا ورتله، محتمم صاحب له دا 3 سورتونه ورتله، دا ورته یادو. د علماء سره هغه خان چې خبر شو رامنډې کړې. مولانا عبدالحق رحمت الله علیه نه معافي وغوښته. دارالعلوم حقانیه په بنیاد کې د هغه خان سرمایه ولګېده. زم حقاني ما اقبال الله حقاني صاحب دام حقاني دي. زما په کړه وړه کې عبادت کې، زما دینی محنت کې، د دینی محنت کې، زموږ د ټولو علماء په محنت او خدمت کې وایا د هغه خان برخه شته که نشته؟ د هغه خان برخه شته که نشته؟
دا داسې باقیات او صالحات صدقه جاریه ده. دیو جن محترم مدرسې سره نسبت ضروری دی او اولاد بچي چې قرآن یاد کی ستا بچي چې د قرآن حافظ د قرآن حافظ د ټولې دنیا خانانو ته وایا، د ټولې دنیا ملکانانو ته وایا، د ټولې دنیا نوابانو ته وایا، صدران وزیرانو ته وایا، په کل کائنات کې لوی دولت د قرآن دی. صدر سره صدارت قبر ته نزي، وزیر سره وزارت قبر ته نزي، خان سره خانی قبر ته نزي، ملک سره ملکی قبر ته نزي، نواب سره نوابی قبر ته نزي، سردار سره سرداری قبر ته نزي. قرآن والا سره به قرآن قبر ته ځي. قرآن والا سره به قرآن والا سره به قرآن اور حافظ القرآن. حافظانو کې حافظ راشه کم دی، شاه صاحب زوی کم دی، راشه حافظانو کې یو حافظ راشه پریکټیکل د تزر زرو کم د پنجاب رامنډه راشه راځه نور ماته متوجه شه توجه زده سنم دی وقار علی شاه د قرآن یاد ک سو سپاری یاد کړي بلند आवाज سے سو یاد کړي دیر سپاری یاد کړي. اللہ تعالی ذات کی وحدہ لا شریک دی، صفاتو کم وحدہ لا شریک دی. زما رب سرا ذات کم شریک نشتا، صفاتو کم شریکو. لیکن چکر وقار علی شاہ دا اللہ کلام تا، ہاں قرآن تا، پس زڑ کی پا جگر کی پا گوگل کی پا سینہ کی دا اللہ تعالی کلام قرآن تا پزڑ کی زیورک اللہ دا کریڈ عظمت رفعت شان اور شوقت قدر و منزلت دا پارا اللہ دا خپل صفتی نموننا چا اللہ رحیمم دی، کریمم دی، غفورم دی، شکورم دی، قہارم دی. ہاں اللہ حفیظم دی، الحافظم دی. اللہ دا خپل نموننا یو نم را واغست دا وقار علی شاہ نم سر یو زیک الحافظ. نن بعد بدتا وقار علی شاہ نوائی، نن بعد بدتا حافظ وقار علی شاہ وائی. سب وائی پسور وائی، سب وائی کن سب وائی پوچت وا سب وائی. اور حافظ وقار علی شاہ با سو کسان جنت تبوزی چه دا چا پاکی شکی بلکلی موائے سو ببوزی، دا شکیان تے بار کا سو ببوزی، پوچتا وا سو ببوزی. اور صدر مملکت بسو کسان بوزی، سرزروایا وزیر اعظم بسو بوزی، ستاد سندھ وزیر اعلیٰ بسو کسان بوزی. ہاں دا دے کراچے خان ملک نواب ارباب بسو کسان بوزی، وزیر اعظم بسو بوزی. زوایم وزیر اعظم دے دمرا تورو کی زان دی بوزی. ہاں حافظ سے بسو کسان بوزی، پسو روائے سو ببوزی. اور چاہتا پتہ دا لس کسان با کم کسانی وجبت کم کسان بھئی اوائے کن کم کسان بھئی. ہاں لس اغا کسان زبخ پر انداز کی وائم لس اغا کسان چی جہنم پی پختو کے بداوائم چی زانی خل لڑلی و جہنم تا رسیدلی دی بے جنت تبوزی. نتاسو نتا پوز کم چی حافظ سیب دا وجہ توجہ چی دا حافظ سیب دا وجہ لس جہنمیان اللہ تعالی جنت تا داخلی دا حافظان جنتیان دک ندی او آیا دک ندی. او پختونا دے پزیلت تا خوڑیر خوشحالی گی چی دا حافظ سیبا 10 جہنمیان جنت تا زان سر بوزی چی دا وجی لس جہنمیان اللہ تعالی جنت تا داخلی. پختونا زتانا بیاتا پوس کم پدے معاشرہ کے حافظ سیب تسبک ولی گوری، پدے معاشرہ کے قاری سیب تسبک ولی گوری، پدے معاشرہ کے عالم تا مولانا تا شیخ القرآن تا شیخ الحدیث تا دا باطن اصلاح دا پارا پیر اور مرشد تسبک ولی گوری. دیتا خوشحالے گی چی دے با لس کسان جنت تبوزی. اور توجہ یہ بات پرانی ہو چکی ہے چونکہ نیا پاکستان ہے تو علماء دیوبند کی نئی بات سنو. توجہ حافظ سے بسو کسان بوزی سو ببوزی دا بکم کسانی چی جہنم پی نجی دا خبر سڑا دا نوی خبر کم. توجہ علماء دیوبند یو نقطہ بلا ذکر کری حافظ سیبا دا خپل خاندان نا 10
هغه کسان بوزي چې د کومو لسو کسان نه دی په دنیا کې خوشحاله دا پکې شرط دی. دا نه چې دلته د حافظ صاحب له زړه ګازره کړي چې حافظ سرکوزیه راورک شه. معاشره کې حافظ صاحب ته سپک ګورې او ته بوزي به مې هسې نه چې پلار وایي کار وشه بوزي به مې مور یم خوشحاله شوه بوزي به مې چاچا م وایي کار وشه رواره مې حافظ شه بوزي به مې ماما م وایي خورایې مې حافظ شه بوزي به مې مور خوشحاله شوه بوزي به مې چاچی م وایي بوزي به مې مامي م وایي بوزي به مې نیای م وایي بوزي به مې ورور م وایي کار وشه بوزي به مې بوزي به مې که داسې رانه بوتلې ولې ګپ دې څه پهله مسله خو واوره. ها حافظ صاحب به د خپل خاندان نه لس هغه کسان بوزي د کومو لسو نه چې دی په دنیا کې خوشحاله. مثال په طور زه نه تپوس کوم پریشر کې مر زر زر جواب راکړه. توجه تا چې څوک خفه کي په درستخان روټۍ ته پرېږدي په زوره ووایه پرېږدي نه پرېږدي ها تا چې 15 څپېړې څوک ووایي ودې وخي دوستي ملګرتیا ورسره کې په زوره ووایه کې ستاسو شبي جمعې که شب اتواري مرکز کم ځای دی شبي جمعه نږدې دی مرکز. ها توجه تا چې څوک خفه کي یو څو لت هم درکړي او غصه دې هم کړي او خفه دې هم کړي ځان سره مرکز ته شبي جمعې له بوزي په زوره وایي بوزي. حافظ وقار علی شاه وایي زه چې چا خفه کړم مرکز ته نه بوزم ما وایي چې مرکز ته دې نه بوزي جنت ته به دې څه بوزي چې مرکز ته چورلټ انکار یې وکړ چورلټ مکمل ټوټل انکار یې وکړ وایي زه چې چا خفه کړم مرکز ته نه بوزم نه چې مرکز ته نه جنت ته به دې بوزي. نتیجه دا راووته ریزلټ دا راووته حافظانو سره مینه به کوې حافظانو سره مینه به کوې عالمانو سره مینه به کوې بل حافظ راشه بل حافظ راشه زر زه دې ماشومان را ختم حفظ والا حفظ والا راشه حفظ والا دی ستاسو نوم دی عبدالله ته به نن نه پس تاسو څه وایې په سوره وایې څه به وایې څه به وایې بل حافظ راشه بل حافظ بل حافظ هله را منډه که راځه زر راشه خورم دې نه مړه راشه زر راشه دا د څه نوم دی څه نعیم الله ته به د نن نه بعد څه وایې ستړي کېږې څه به وایې بل کم دی راشه بل راشه بس حافظان والا. توجه دا د دې د حوصله افزایۍ دپاره وایم. توجه ستاسو نوم دی محب الله ته به د نن نه پس څه وایې نن نه پس نه د اوس نه به ورته څه وایې لہذا اولاد بچو ته قرآن وښیو اولاد بچي دین زده کړي عقیده زده کړي نظریه زده کړي سوچ زده کړي اولاد بچو ته قرآن هم وښیه ختم القرآن هم وپېژنه اور ختم بخاري هم وپېژنه لیکن راشه که نه ختم نبوت هم وپېژنه ختم نبوت وپېژنه اور ختم نبوت تا ته پته ده ختم نبوت څه ته وایي ختم عقیده ختم نبوت عقیده ویل کېږي غوټې ته څه ته تاسو پښتو کې څه ته عقیده څه ته وایي عقد عقدتن عقیده مولوي صاحب دا رومال لګ راکړه دې ته تاسو څه وایې په کراچۍ کې په پښتو کې دې ته ووایه ټول ووایه دې ته عقیده وایي زه خپل پریکټیکل کوم چې څنګه مونږ کورس د ختم نبوت پړاو. توجه دې ته غوټه وایي خلک وایي عقیده مضبوطه کا غوټه ډېره ټیټ کوم نه بیا به مولانا صاحب ته کولاول ګراني غوټه مضبوطه کا عقیده ها وای دا خبره په زړه کې غوټه کا الله تعالی ذات کې وحده لا شریک دی بل شریک نشته ذات کې دا خبره موږ په زړه کې غوټه کړې ده وای په زړه کې اور الله تعالی په صفاتو کې وحده لا شریک دی صفاتو کې شریک نه نبی شته نه علی شته نه ولی شته دا خبره موږ په زړه کې اور امام الانبیاء خاتم الانبیاء محمد عربی صلی الله علیه وسلم زمونږ نبیم دی ټول ووایه آخریم دی نبیم دی اور دا چې آخر نبی دا موږ په زړه کې غوټه کړې ده اور ختم کله وی چای ختم تو ګوره پیالې کې چای نشته چای ختم کله وی روټۍ ختم شب جمعه کې حلوا ختم کله وی ختم القرآن کله وی ختم بخاری ته مولانا صاحب ته د ختم القرآن ختم بخاری خبره کې زه ختم نبوت پسې ګرځم اور پښتو کې یو جمله بل هم ده وی هلته یو سړی دی
هلته یو سړی دی داسې مالداره دی په هغه باندې مالدارۍ کې ختمه ده. شته دا محاوره؟ وای داسې مالداره دی مالدارۍ کې پرې ختمه ده. بل سړی سخي دی هغه باندې سخاوت کې ختمه ده. ما توجه چا باندې مالدارۍ کې ختمه ده چا باندې سخاوت کې ختمه ده. زما نبي ته رب کائنات داسې نبوت ورکو داسې نبوت ورکو زما نبي باندې په نبوت کې ختمه ده. خلکو باندې مالدارۍ کې ختمه ده زمونږ نبي باندې زمونږ نبی باندې یو سړی منځ هم کوي تلاوت هم کوي ذکر هم کوي صوم او صلات پابند دی صدقه او خیرات هم کوي حج عمره هم کوي پټکې هم په سر دی ګیرې هم ده اور زما نبی ته نبی هم وای اخري ورته نه وای مسلمان کیدی شي وای کنه مسلمان کیدی شي دا که منځګزار دی بیا هم کافر دی که د پټکې والے بیا هم کافر دی که د ګیره ده بیا هم کافر دی. لہذا د ختم نبوت د عقیدې دفاع کوو به انشاءالله کوو به انشاءالله مساجد مدارس تبلیغی مراکز خانقاهونه آبادو به انشاءالله اور سټوډنټس ته وایم نوجوانان ته وایم پزول گیمونه پرېږدئ پبجي مه کوه او پبجي والو پری فائر والو لایو لڈو والو پرېږده دا خرافات. اسلام اور پاکستان دا گیم نه منې کوي. کرکټ کوه هاکي کوه فټبال کوه کبډي کوه داسې گیم کو چې ایکسرسایز ورزش پکې وایا. د موبایل گیمونو سره ورزش کیږي وایا کیږي او دې ته وګوره کم صاحب چې گیم کوي هغه کې کارټون منډې وي پهله د کامن ذهن سوچ څه وي هغې کارټون د پاسې برې لیکلي چې می دی وایي دا کارټون زیم د ځان کارټون که تا خو خپل حیثیت ښه ته کارټون یې کارټون چې منډې وي دی وایي دا منډه زه وم کارټون چې شوټ کول کوي دی وایي دا شوټ کول زه کوم کارټون چې مړ شي دی وایي زه مړ شوم مړو له خو موږ ودونه نه کوو داسې تشپاڼې ګرځه که تا ما نه ښځه ولیده گیمونه کې گیم اور سکول ټیچران پروفیسران بناستی کم سټوډنټ چې د موبایل گیم کوي بلو ہوم ورک کولی شي سټډي کولی شي د دې سټوډنټ نه د مستقبل ډاکټر انجینیر ساينسدان وایي جوړېدی شي گیم کو ورزش والا گیم کو موبایل گیمون نه بایکاټ وکړو خرافات لغویات دا پرېږدو مردارې پلیتې ما خوشحال خان یونیورسټۍ کې د جمعې خطبه وي مال ته په جمعه کې وي ویم لایبرری کې فزکس کیمسټري بیالوجي ساینس اور ټیکنالوجي اور قرآن حدیث تفسیر باندې اور سیرت باندې کتابونه شته. توجه په لایبرری کې داسې کتاب شته چې د هغې ټاپک هیډنګ عنوان دی سیرګټ کې فواید شته سیرګټو کې څه کمال شته زه اوس په دې سات شروع کوم شته پکې څه کمال نه دا چې کم سړی سیرګټ څکي دا ښه کوي او تا چې زوی له پرون پیسې ورکړې چې ورشه ماله سیرګټ راوړه کم والد چې بچي له پیسې ورکړي چې ماله سیرګټ راوړه وایا دغه پلار د بچي مستقبل جوړوي که تباه کوي ووایه څه کوي سیرګټو کې څه کمال شته خبرې د پیغمبرانو کې خبرې د صحاباو کې خبرې د غیرت کې خبرې د دین کې د کم پیغمبر د کم صحابي د خولې نه لوګي راوته چې ستا د خولې نه هم لوګي راوځي د پوزې نه دې هم لوګي راوځي دا ستا خوله ده دا ستا پوزه ده که د ریل ګاډي سلینسر دی درته یم اکسلیټر پرېږده ته به لوګي راوباسي ما ته یو کس وایي بېدمي باب وایي سیرګټو کې ډېر ماهر یم ما یې څه کمال درکې دي وایي په خوله لوګي راوباسم ما یې ټول راوباسي تا کې څه کمال دی وایي زه په پوزه لوګي راوباسم ما یې دام ټول راوباسي وایم تا کې څه کمال دی ما ته مفتي صاحب زه په غوږونو هم لوګي راوباسم ما ورته په دې شامټونګ دې هم لوګي راوباسه د خیرن بچیا ته لوګوله راغلی ته به لوګي راوباسې د دې سیرګټو نه باقاعده توبه وباسو ما ته یو کس پوه نه کړو وایي 2 ځله مې تبلیغ کې 4 میاشتې لګولي کله تور کله سپین پټکې وخم قاري صاحب چې نه امامت جمع م ورکوم سیرګټ مې نشي پرېښودی ما ته مفتي صاحب سوشل میډیا باندې سیرګټو خلاف ستا یو کلیپ مې واورېده د سیرګټو ډبې مې داسې رانه جوړ کړ همیشه دپاره مې توبه وکړله دا پرېږدو اور مولي صاحب خفه کېږم تا نه م یو ګیله کوم تا څنګه ویلي چې نسوار مباح دي ته لږ دې خوا راشه تا څنګه ویلي ستا سوچ په خپل ځای دی زه وایم نسوار د مسواک ضد دی مسواک سره خوله پاکیږي او نسوارو سره خوله زما د پیغمبر سیرت سٹڈی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے مسواک فرماتے نسوار نہیں فرماتے
دا ضد د توجه، دا خرافات پرېږدو. دا د اولاد بچو د سیرګټو د نسوارو او د پان دا پیسې پان، دا د اولاد بچو په ایجوکیشن په تعلیم خرچ کا. بکس کتابونه واخله، کاپی بالپن قلم واخله، دا د په سپاره باندې خرچ کا. دا فضولیات خرافات نه توبه وکړو. اور د منشیاتو د آیس خاتمه کی حکومت سره تعاون کوو به انشاءالله. دا آیس ختمو به انشاءالله. دا چرس پوډر ختمو به انشاءالله. اور بے ادبی دی ما پی خلاص را سره ټول اوچت کې د چرسو د پوډرو اډې به د پولیس په نوټس کې څوک څوک راولي لاس اوچت کې چې د چا لاس کتې خفه کېږي ما دا به ټیک چرسي ته وګوره پکې سودي دا کسان سودي. توجه دا مرداری ختم کو، لږ ځان سم کو. تبدیلی یہ نہیں ہے چې موږ په مردارو پلیتو کې مبتلا یو. دا تبدیلی ده. زه اور تاسو جنید جمشید پیژنئ که نه پیژنئ؟ جنید جمشید زوما موږ سره چې د مصر عربو، زه ترجمانم عربو سره. اسلام آباد کې سکول کالج سټوډنټان رال، نو هغوی جنید جمشید ته چې جنید بھائی وہ سنا دو میرا دل بدل دے، وہ سنا دو میرا دل بدل دے. جنید جمشید ورته سناؤں گا تو ضرور، لیکن دل کون کون بدلے گا؟ دل کون کون بدلے گا؟ دل کون کون بدلے گا؟ زما استاد مرګ پته لګي ته د څه پته مای؟ شیطان تلبیس ابلیس ذکر کړ چا دانو چې نماز مت پڑھو، نماز مت پڑھ. نه او به کې ستا لاس عمر دی او خیر دی، مزه واخله، خوند واخله. ته لا اوس نه مړ کېږي، ستا لاس عمر دی. او که ګناهونه او که مزه واخله. دیو جن موږ پلار په نیکه زموږ دشمن شیطان دی. د تقوا او د پرهیزګارۍ ژوند اختیار کو، اخلاص والا زندگی تیره کو، استغفار د تسبیح اهتمام کو. د پنڈے شیخ ہزاروی سے فرمایا کرتے تھے، راکا تسبیح لگے راکا پریکٹیکل. ہزاروی سے فرمایا کرتے تھے جب ہاتھوں میں تسبیح ہوں گی تو تسبیح میں حرکت ہوگی، جب تسبیح میں حرکت ہوگی زبان پر ذکر اللہ ہوگا. دا به په درود شریف مجبوره کوي، دا به د کلمه توحید د لا اله الا الله په ذکر مجبوره کوي. اور که چا په لکونو مرتبه درود شریف استغفار درېمه کلمې ذکر کړي، لاس کې تسبیح نه ووایه، ذکر ته زړه کېږي، غیبت ته زړه کېږي، چغلۍ ته زړه کېږي. نو د ذکر اهتمام کوو به انشاءالله. درود شریف عام کوو به انشاءالله. ختم نبوت دفاع به کوو انشاءالله. ناموس رسالت دفاع کوو به انشاءالله. صحابه آل بیت ناموس دفاع کوو به انشاءالله. د دین مدارس دفاع به کوو انشاءالله. اور پاکستان دفاع کوو به انشاءالله. مساجد مدارس مراکز آباد کو. اور ستاسو مساجد کې د قرآن درسونه کېږي د قرآن درس سره شرک ختمېږي، بدعت ختمېږي، رسومات ختمېږي. د حدیثو درسونه کېږي. لږ سر خوځوئ ژبه مسیم د کار نه ده. د فضل مال تعلیم کېږي ولې خبرې نه درځي؟ زما چې څونه خلک کراچۍ کې په خبرو هم لاک ډاون دي. کوه که نه کېږي. د قرآن درس کېږي، فضل مال تعلیم کېږي، گشت کېږي، مشوره کېږي، بیان کېږي، تعلیم کېږي، 6 نمبر مذاکره کېږي، وایه مراقبه کېږي. مردان سیټي کې مې یو کس ته وي، ویم ستاسو مسجد کې د قرآن درس کېږي؟ ما ته وایي او جي. ویم د حدیث درس کېږي؟ وایي او جي. ویم گشت کېږي؟ ما ته وایي او جي. ویم مشوره کېږي؟ وایي او جي. ویم بیان تعلیم کېږي؟ وایي او جي. ویم مذاکره کېږي؟ وایي او جي. زه خبره کوم دی ما ته وایي او جي او جي. ما ورته چې دا ټول اعمال ستاسو مسجد کې کېږي او ته ما ته وایي چې او جي او جي. ما ورته ته پکې په خپله موجود یې؟ ما ته وایي نه. شته بس حافظ صاحب، قاری صاحب، ڈاکٹر صاحب، ماسٹر صاحب، ممبر صاحب، چیئرمین صاحب، کونسلر صاحب، کاکا ماما اجی صاحب اور امیر صاحب. بس مرګرو جوړاوي نو ته په بم لګېدلي. جماعتونه به آبادوي انشاءالله. اور ستاسو مساجد ته چې تبلیغ والا راشي ټول به تې تښتو انشاءالله. چا وي تښتو؟ به دا چا وي تښتو به انشاءالله. خپل ساعت لمحت الله د حافظانو حفظ ختم کی، دا قبول منظور کی. اور ناظرے والا چاچے اولاد بچو دا قرآن پا ناظرہ خودو. میرے نبی نے فرمایا اولبسا والداہم تاجن یوم القیامہ. دا پا ناظرے چے ختم کری دا دی مور پلار تا دا قیامت پر اللہ دا سے تاج پسر کی. دا غا تاج رانا با دا نور دا رانا نزیعتین. دا رانا غوارے کنا غوارے؟ بچو تا با قرآن خواہ انشاءاللہ، حد شریعت با ورطا خواہ انشاءاللہ. سکول تاولے گا بیشک دا کم ماشومانو چې ختم وکړ دا سکول تمزي او مدرسه کې قرآن هم ختم کړ. ټیک ده ټیک ده. زه غواړم سکول غواړم، مدرسه غواړم، خو چې کم ماشومان صرف سکول ته ځي، قرآن نه زده کوي، مدرسې ته نه ځي، مسجد ته نه ځي او صرف سکول ته ځي، نو سکول کې به څه زده کوي؟ CAT کیټ، کیټ منه بلی، DOG ډاک، ډاک منه کتا. نو چې کور ته راشي مور ته وایي بلی او پلار ته وایي کتا.
خو چې کیټ او ډاک زده کوي چاته به کیټ او ډاک نه تیر شه قرآن ورته وښایه حدیث ورته وښایه شریعت او طریقت ورته وښایه اولاد بچو د تربیت خیال وساتو سنتو مطابق ژوند تیرو د تقوا د پرهیزګارۍ زندگی اختیار کو ختم نبوت دفاع کو به انشاءالله العزیز قادیانوں مصنوعات نہ بائیکاٹ کو بھی انشاءاللہ پدا خبر بان اکتفا کم نہ موت سے ڈر ہے نہ جینے کا ارمان ہے نہ موت سے ڈر ہے نہ جینے کا ارمان ہے ایک جان ہے ناموس رسالت تحفظ ختم نبوت تحفظ صحابہ آل بیت پہ قربان ہے وآخر دعوانا